هغه مریضان چې هغه د ګرمۍ د وجې نه پریشان وي، هغې پیزار بوټان هغه بند نشي پخپو کولی، د خولې د وجې نه، د هغې د بوی د وجې نه، یا معمولی ګرمي او نور هغې ته مخامخ کېدلی نشي، په نور کې ګرځېدلی نشي. او هغه مریضان چې هغې ته د قطرو مسله وي، د هغې اودس چې کوم دی هغه بار بار هغه ماتیږي. د دې د استعمال سره چې کومه منی ده، کومه ماده تولید ده، هغه ټینګېږي هم، هغه ورسره ګاړه کېږي هم. په مردانه قوت طاقت کې ټایمینګ کې هغې کې زیادت هغه هم راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه د هغه مریضانو د پاره، د هغه خلکو د پاره چې هغه د ګرمۍ نه ډیر زیات پریشانه وي، خصوصا بیا د ګرمۍ په دې موسم کې ډیره یو زبردسته، ډیره یو مجربه نسخه ده. تاسو استعمال کوئ، ان شاء الله ډیره لویه فایده به ترلاسه کوئ. هغه مریضان چې هغه د ګرمۍ د وجې نه پریشانه وي، هغې پیزار بوټان هغه بند نشي پخپو کولی، د خولې د وجې نه، د هغې د بوی د وجې نه، یا معمولی ګرمي او نور هغې ته مخامخ کېدلی نشي، په نور کې ګرځېدلی نشي. او هغه مریضان چې هغې ته د قطرو مسله وي، د هغې اودس چې کوم دی هغه بار بار هغه ماتیږي، اودس ډیر وخت هغه ټینګېږي نه. یا هغه مریضان چې هغې باندې د ګرمۍ د وجې نه هغه مطلب دا دی چې قسمه قسمه بیماری خارق شو، یا د ګرمۍ دانې شوې هغه راځي، د سر چکر پې راځي. مطلب دا چې د ګرمۍ نه هغې ډیر زیات هغه پریشانه وي. نو د هغه مریضانو د پاره ډیره بهترینه او مجربه او ښایسته نسخه هغه ستاسو په خدمت کې زه عرض کومه. نسخه به یاد ساتئ. ها، د دې نسخې یو بله فایده دا هم ده چې د دې د استعمال سره چې کومه منی ده، کومه ماده تولید ده، هغه ټینګېږي هم، هغه ورسره ګاړه کېږي هم. په مردانه قوت طاقت کې ټایمینګ کې هغې کې زیادت هغه هم راځي. نو هغه مریضان هم دغه نسخه بلا ججک هغه استعمال کوي، ډیره لویه فایده به بیا ومومئ. نسخه به یاد ساتئ، استعمال شرط دی، استعمال کوي، ان شاء الله ډیره لویه فایده به تاسو ترلاسه کوي. خو یو عرض دا کومه چې کومه هغه نسخې تاسو په خدمت کې مونږ عرض کو، پیش کو، دا د دې دپاره خالص چې تاسو د هغې نه فایده اوچته کوئ او انسانیت ته د هغې نه یو خیر هغه ورسي. د هغې د وجې نه تاسو دغه کوشش او کومک کوئ، څنګه چې لګیا یې کوئ چې دغه نسخې هغه مخې ته شیر کوئ چې نور هغه مسلمانان، نور خلک د دې نه هم هغه فایده اوچته او هغې ته د دې فایده رسي. نو نسخه هغه شروع کوو، یاد یې ساتئ. داسې کار به وکئ چې یو به راواخلئ گون کتیره، دا 30 ګرام گون کتیره 30 ګرام. دا عام د پنساریانو سره هغه میلاویږي. گون کتیره 30 ګرام، بل به چلکا اسپغول دا هغه 10 ګرام، او بیا سالب پنجا 30 ګرام، سالب مصری 30 ګرام، او دغه شانتی هغه مغز تمر هندی دا 50 ګرام، یا مغز تمر هندی هغه یو پاو راواخلئ. ډیر فایدمند سیز دی، ډیر یخ سیز دی. او دغه شانتی موسلی سفید دا هم هغه 30 ګرام راواخلئ. او سنګاړه دا میلاویږي د پنساریانو سره، خشک سنګاړه دا به هم هغه 50 ګرام راواخلئ. او مصری دا به هغه 25 ګرام هغه راواخلئ. طریقه د جوړولو د دې دا ده چې دغه ټول اشیاء دا به رایوځای کوي، دا به هغه مکس کوي، ښایسته به صفوف کوي، پوډر به کوي، میده به کوي، بغیر د چلکا سبغول نه
چې کله د غټول میده کوي وروستو به پکې چلکا سپیغول واچوي او بیا به دا ولړی دا به میکس کوي ښایسته مزیدار صفوف به د دې نه جوړ شي. طریقه د استعمال د دې نسخې دا ده چې کله سحر او ماښام د روټۍ نه سحر د ناشتې نه 1 غنټه بعد او ماښام د روټۍ نه 1 غنټه بعد د دې نه 1 چمچ چې کوم دی نو دا تاسو د پیو سره خورئ. ان شاء الله تعالی د معدې مثانې ګرمایش د خپو لاسو تلی د چا سوځي یا د غنوري چې کوم مسائل ماوي ان شاء الله بدن به مداسي یخوي داسې خيسته مزیدار بشي لکه د واورې بشان با ستاسو بدن هغه مزیدار شي. خصوصا هغه رونه او خویان دي چې هغه ګرمي هغه ډیر زیات تنګي او ګرمۍ ته نشي ټینګېدلې د اغې د پاره دا نسخه چې دا نو دا ډیره زبردست ده ډیره هغه مزیدار ده اغې د خامخا استعمال کی ان شاء الله ډیر خسته رزلټ هغه بیا ومومي. دغه نسخه که تاسو ته تیار پکاروي پاکستان کې هر ځای هغه په ټي سي اس په ذریعہ باندې او ام ان پی په ذریعہ باندې ډاک په ذریعہ باندې هغه مونږ لیګو نور که په دغه پیج کې زمونږه کومه نسخه هم تاسو ته پکاروي ان شاء الله په 2 ورځو کې 3 ورځو کې به تاسو کور ته تاسو له درسي نو تاسو مهرباني وکړئ مونږ په خپل دعاګانو کې هم یاد ساتئ او دغه نسخې دغه چې کوم ټوټکی دي کوم وظایف دي د دې پیج نه هغه شیر کوئ چې نور مسلمانان هم دغه نه فائدہ اخلي. ډیره مجربه ډیره خسته نسخه مې د توخو د لا داسې نسخه به تاسو ته چا نه خودلی استعمال کوي بهترین رزلټ به بیا ومومئ. شکریہ جی جزاک الله.